أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. سورة الزخرف 9 نمبر آیات. په دې 9 نمبر کې دلیل عقلی ذکر کیږي د الله تعالی په وحدانیت او د الله تعالی په وجود باندې چې الله تعالی موجود دی او الله تعالی واحد لا شریک دی. په دې باندې عقلی دلیل پیش کیږي او دا عقلی دلیل دی ته دلیل عقلی اعترافي هم وایي. اعترافي مطلب دا چې دا خبره کافران د سره هم مني چې ځمکه او اسمانونه الله تعالی پیدا کړل دي، د خالق الله تعالی دی بغیر د غیبی بدبخت ډالې نه چې هغه د هریان ویل کېږي. د هریان نه دی نه دی قائل، د هریانو نه علاوه چې دغه مقدار ډیر کم دی، محدود دی په دنیا کې. د دنیا تمام کافران هم د دې قائل دي چې د ځمکو او اسمانونو مالک خالق الله تعالی دی، بل هیڅوک سره شریک نشته. دا بت پرستان هم مني، د عیسایان هم مني، د یهودیان هم مني، ټول خلک مني. نو الله تعالی وایي ولئن سألتهم کته تاسو وکي من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړل اسمانونه او ځمکه، ليقولن نخام خبر درتوي خلقهن العزيز العليم چې پیدا کړی دی یو غالب او پوهه ذات چې الله دی. ته د الله تعالی کامل صفاتونه دي، ته ذات پیدا کړی دی چې غالب دی، په هر څه لاس رسي او پوهه دی، یعنی الله. الذي جعل لكم الارض، هغه ذات چې پیدا کړی تاسو د پاره ځمکه. دا هم دلیل عقلی ذکر کیږي، لیکن دا دلیل عقلی تنویران تفصیل د مخکینی دلیل دا اعتراف حصہ نه د کافرانو د اقرار حصہ نه ده، ځکه دې کې لکم ټکی موجود دی. نو الله تعالی و شکر کافرانو دې خبرې قائل شو او اقرار یې وکړ چې ځمکه او اسمانونو مالک خالق الله تعالی دی. نو تی په خبره باندې بیا نور پوهه کا او دسی ورته وایي چې الذي دغه الله هغه ذات دی جعل لكم الارض پیدا کړی تاسو د پاره ځمکه مهدن فرش اوار ځکه ته ویل کیږي. د ځکه کې د ځمکې بحث دی چې د ځمکه اوار ده، اوار دي ته ویل کیږي مهد بسترې ته هم وي او د فرش ته هم وي. مطلب دا ځمکه تاسو د پاره الله تعالی په دې طریقه باندې پیدا کړل تاسو به کې آرام حاصلولای شي، فائدہ دي حاصلولای شي. نو بدغه اعتبار ته کله تعبیر بستر سره هم کېدی شي، تعبیر ته پرش سره هم کېدی شي، پرش مواري به د من خلک ژوند تیرولای شي، په اسانه باندې پیدا پورته کولای شي، آرام او سہولت حاصلولای شي. نو دې ځګن کې یو بل سوال چې ځمکه خو ګول دا هغه سبب سکی. نو اصل کې د قران د آیات نه ظاهر نه څه معلومیږي چې په کوم ځګنو کې د انسانان وسیږي، د دې انسانانو وسیدلو ځګینه ظاهرا اوار دي او د سینې د لګز د انډي په شان د غسړ ته کې نو کته ورغړي او د سکه ناشته به نشي د سینې دي. پاتې دا شو چې دا غونډه دنیا بیا ګول دغه ګول نه ده. قران د دې تصدیق کړل نه ترتیب کړي سیم نه دی ویل که ګول یم ګول به مونږ ته نه خبر او که ګدای یو کلند نه کار سچي مونږ ته پته نشته. لیکن د مهد دا وروالی یا د پرشوالی معنی دا د انسان تر غړي نه انسان به خپل آرام او خپل پدې حاصله ولې چې دا معنی ده. نو څنګه د ملحدین او پالتي ترازات هغه سره سمون نه خوري. پاتې دا چې ساينس سوي دنیا وګدا دا لنډ ده، مخکې ویل دا ګول اوس وی دا وګدا ده. یاره چې څنګه میغه سي به په کیسه کار دی، خو د قران د آیات سره د خبرو تسل غوړي نشته چې څنګه میغه سي وي. وجعل لكم غرزوري سازو د فار فيها بدی کی صبر الله لعلكم دې د فار تحت دون د سملار بیاونه پرېزما کې تاسو د فار بي حساب لاري په غرونم لاري پارس کې لاري خلک وي غر ډل وړي ام بساري لاري تاسو رب الله تعالی د سلاري پیدا کړی تاسو به خپل مقاصد ته رسیدئ. والذي د اغه الله دې نزل من السماء جناسل د اسمان طرفنا ما انبو بقدر په یو اندازه باندې. اندازه مطلب دا چې دومره ډېری من داخله کې استوي ډوبي د سیمنا کله کله عذاب شکل خدا خبره ده، خو عام تور د سینې او د سلګي هم نه چې داخله کې به سره کارم نه کیږي د سیمنا اندازه د چې بس خلکو د سونه ضرورت دونه برابرېږي او چې کله څومره د ضرورت نه سیوا کېږي نقصان پیدا کوي. نو کله کله خو د ګناهونو په وجه باندې کېدی شي، لیکن اکثر د سینې کې چې دومره برابر چې خراب کېدی سینې کوي. الله وی فانشرنا من را ژوندې کو به بدی وګوبانه بلدتن هغه کړي مایتن چې مړای هغه وچ کړي ته به چې مړ دي
بوټي پکې نه سپیره پراته وي خو چې باران وشي بس د باران نه بعد هر څه شنه شي. اوس د باران په ذریعه باندې د مړه ځمکه راشنه کولی شي، را ژوندی کولی شي او دا کار کولی شي. نو اخوا به څنګه به نور بل کوم مساله معلومه شوه. نو کذلک تخرجون، دغه شان به تاسو هم راویستلی شئ د قبرونو نه، ژوندي به راوځئ چې به دوی اوبو د مړه ځمکه را ژوندی کولی شي. تاسې مخکې ژوندي پیدا کړي بې وجلي، تاسې هم را ژوندي کولی شي. نو دنیا د کم عالمي تغییر چې راځي د بارانونو وجه باندې خشکۍ کې جمع کې په وړي کې چې کوم انقلابات تاسې نه چې د بجمې کې دا ټول بوټي وچ پاڼې پکې نه ځمکه کې عامه طور سپیره معلومیږي، پسرلی کې بل شان چل شروع شي، هر څه بدل شي. دغه شان د خلک د فصلونه ورې بې د ځمکې شړې پرتې خشکي شي، دا بوټي وخم پسې وچ باران نه بعد بیا ارزا بعد شي شنه شي. دغه شان الله تعالی کولی شي چې تاسو دوباره ژوندي کې د قبرونو نه راوباسي چې دا ورنه قدرت تاسو خپل سترګې نه یو دا منئ دا دوی مصرحه مو منه ژوندي کېږي. والذي الله غذات خلق الازواج پیدا کړی دي جوړې کله ټولي سمره جوړې چې تاسو یې نه په دنیا کې ازواج په معنا د اصناف قسمونو سره هم راځي. څومره قسمونه مخلوقات چې په دنیا کې دي یا څومره جوړې چې د دوه یو شی دی دا ټول الله تعالی پیدا کړی دی، بل پکې چا کار نشته. خاص دا ټول الله پیدا کړی دي، د ځمکه او اسمان هم الله چې د باران هم په الله تعالی په اندازه باندې ورې زیات کم نه، دا مړی ما الله را ژوندي کوي. نو بدې کې بیا د بل چا نه تمه کول او د هغې سجدې کول عبادتونه کول که هغه بتان دی که قبرونه دی که هر څه چې د دې څه ضرورت پاتې شو بلکې دې ضرورت په خپله باندې ختم شو، څه ضرورت ورته پاتې نه شو. وجعل لکم من الفلک پیدا کړي ستاسو دپاره کښتۍ والانعام او څاروي ما هغه ترکبون چې تاسې به سورلی کوئ. مورب القرآن ذکر کړي دی چې په دې ځای کې دوه څیزونه ذکر شو د سورلۍ دپاره، یو کښتۍ ده بله څاروي دي. وی اصل کې دا دو ټکو سره دا اقسامو ته اشاره ده. څنګه اقسامو ته؟ فلک د کښتۍ نه هغه شی مراد ده چې انسان په خپلې کاریګرۍ سره جوړ کړی، د انسان کاریګرۍ له په هغې کې داخلي هغه سورلي ته مراد. هغه کښتۍ هم کېدی شي، بحري بیړۍ هم کېدی شي، جاز هم کېدی شي، موټر سایکل دا ټول کېدی شي، دا ټول سورلۍ چې څومره دي. نو فلک نه مراد کوم شی شو چې هغه انساني کاریګرۍ له پکې داخلي هغه سورلۍ هم الله تعالی ستاسو دپاره تیارې کړي دي، جوړې کړي دي. او څاروي چې کوم تاسو نه دي پیدا کړي خو تاسو ساتئ په کورونو کې غټ غټ هغه هم تاسو دپاره الله تعالی پیدا کړي سورلۍ به کوئ. نو د سورلو تابع کېدل او د الله تعالی د نعمت حصه جوړېدل په دې کې خو د چا شک نشته، دا ښکاره خبره ده. اوس دا خبره ده چې یاره د سورلو دوه قسمونه دي، یو هغه چې انسان به خپلې کاریګرۍ سره آباده کړي جوړه کړي او دویم هغه چې انسان کاریګرۍ له پکې سره دخل نشته لکه څاروي واخله. دا دواړه چې کوم دي دا نعمتونه د الله تعالی د انسان دپاره پیدا کړي سورلۍ پکې کوه خپله پیدې دې حاصلوه. اوس دا کوم چې کاریګرۍ والا څیزونه دي لکه کښتۍ شوه، جاز، بیړۍ، ریلګاډۍ، موټر سایکل دا ټول پکې راواخله. دا د الله تعالی لوی نعمتونه د انسان مسخر دي. او دا څنګه داسې دي ګوره که دا وسپنه الله نوی پیدا کړي، دغه لرګي الله نوی پیدا کړي او د دې یا د دې پیدا کولو نه بعد الله تعالی انسان ته د جوړولو د صلاحیت او کاریګرۍ د علم نوی ورکړي. نو دا پسند کوم ځای نه پاتې شوي، د سره به نه پاتې دی، نه به کښتۍ وي، نه به ګاډی وي، نه به جاز وي، هېڅ شی به هم نه وي چې اول دا مواد نه وي. دیم به د موادو کې چې کوم د صلاحیت الله یې خیری پېټرول، تیل، هر شی چې د صلاحیت پکې الله نه وي ایښی یا دیم پکې ایښی وي، خو انسان ته د دې جوړولو د چلولو دا کم علم او هنر چې د دې مهارت دا الله تعالی انسان له نوی ورکړی. نو کوم ځای نه به دا څیزونه پاتې شوي، د سره نه پاتېدل. نو خلاصې دا راوتله چې دا دواړه قسمه سورلۍ د الله تعالی نعمت دی او ستاسو یې تابع کړي دي. نو اوس چې کله دا دومره نعمتونه د الله شو د چا پکې دخل نشته، نو تاسو به څه کوئ؟ نو ویل تستو علی ظهوره چې کله تاسې برابر شي د دې په شاګانو باندې که هغه مصنوعي سورلۍ ده او که هغه قدرتي سورلۍ ده. نو ثم تذکروا نعمت ربکم بیا به تاسو یاد کړئ نعمت د رب خپل. اذا استویتم هر کله چې تاسې برابر شي علیه په هغې باندې. دا نعمتونه د الله تعالی دي چې کله د الله دي تاسو دا استعمالوئ د دې په شا باندې برابر شي کښېنئ، نو دغه ټیم کې به د الله تعالی نعمت پر یاد کړئ. هغه نعمت چې کوم دا لوی نعمت چې الله تعالی تاسو درکړی دی تاسو بیا را یاد کړئ کله چې تاسو په دې باندې برابر شي. د دې مطلب دا ده چې کوم نعمتونه تاسو استعمالوئ او کم کارونه سهولیت او فایدې تاسو حاصلوئ د دې نسبت به الله ته وکړئ چې د الله تعالی احسان دی او د الله تعالی سره د خپلې وفادارۍ اقرار او اظهار به وکړئ، د نعمت اظهار به وکړئ او د وفادارۍ اظهار به وکړئ. دا د نعمت شکریا ده. اوس دا څنګه کېدی شي
دا داسې کېږي چې کله د دې تاسو چې کوم څیز استعمالوئ که تاسو بس کوئ که تاسو شودس کوئ که تاسو سورلي استعمالوئ که تاسو بل شی استعمالوئ د دې ټولو دپاره مسنون دعاګانې دي هغه مسنون دعاګانې کې دوه خبرې دي یو د الله تعالی د نعمت اقرار کول دي او دویم د الله تعالی د وفادارۍ اظهار کول دي دا دوه مضمونونه دي کې پراته دي نو دا دعاګانې ویل چې کوم دي نو دا دغه نعمت شکریا ادا کول دي او دا دعاګانې نه ویل دین غفلت کول یا دغه نعمت اظهار د سره کول نه یا د الله تعالی د وفادارۍ اظهار نه کول دا ټول د ناشکرۍ مضمون دي دا ناشکري ده دغه مسنون دعاګانې چې کوم دي علامه جزري رحمه الله په حسن الحسین کې ذکر کړی دي او مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په مناجات مقبول کې ذکر کړی دي دا ټول دعاګانې څومره چې پکار دي په دې لاره کې تفسیر مال قرآن ذکر کړی دي چې الله تعالی کوم نعمتونه دنیا کې پیدا کړی دي نو استعمال کافر او مسلمان دواړه کوي دي کې شک نشته دواړه استعمال لیکن کافر او مسلمان کې دونه فرق ده چې کافر بده کې غفلت نه کار اخلي او دسې دغه نسبت الله ته نه کوي د الله تعالی احسان پکې نه مانی بل خپل کارګرۍ ته مهارت ته بل شي ته نسبت کوي په جهالت بل را باندې روان دي الله سره خپل وفادارۍ اظهار نه کوي نو دا کافر شي او مسلمان دغه نعمت نسبت الله ته کوي شکر ادا کوي او د خپل وفادارۍ اظهار کوي د الله تعالی سره نو دا مسلمان دی ته مسلمان ویل کېږي د مسلمان او کافر لړن پہچان دغه دی چې کافر د الله تعالی د نعمتونو قائل نه دی او د وفادارۍ قائل نه دی مسلمان دغه نعمتونو قائل چې الله را کړی دی منی او د وفادارۍ اظهار کوي او دغه مضمون دعاګانو کې موجود دی د مسلمانانو د کفر منځ کې فرق هم دی لړن فرق د قشن جوړیږي وتقول تاسو بوای چې کله په سورلۍ باندې برابر شي که مصنوعي او قدرتي دواړه یو شان دي سبحان الذي پاکی د هغه ذات لره سخر لنا چې تابع کړی د زمونږ دپاره هذا دا سورلي کومه سورلي چې استعمالوم په الحال نو دا زما دپاره تابع کړل دا وس الله تعالی ته د نعمت نسبت کولی او شکر ادا کولی وما كنا له مقرنين من نو د دې لپاره قابو کې راوستنو کی دا سولم قابو کې نشو راوستل کې الله تعالی موږ لپاره قابو کړی نه واضح خبره ده چې ماشوم کا د پیزوان نه رواني سي دا پړی نه اسی به روانه کې دا غزان لیونه کې دا غون خلک پرون خریم رامنی بینه کې خو الله تعالی تابع کړی ده بس مخالفت نه کوي دا شان ټول سوال چې کم قدرتي د لیول باندې راوخل کم چې مصنوعي دي هم دغه خبره ده چې دغه صلاحیتونه دي الله لري چې کم بره سورلۍ کې پراته دي په موټر سایکل کې دي سایکل کې دي جاز کې دي هر شي کې دي د صلاحیتونه لري کې مزه باندې بودګي شي بنشي دا شان د کې دغه مهارت چې کم الله انسانان ته ورکړي د منتقلی کې بار بار یو بل نه زده کیږي کدا علم ته الله اوچت کی څه شي په دې چې د بده سوال څنګه استعمال څنګه قبول کړه ولي څنګه دې فائدہ پورته کې د ساري ته نشي پورته کوي یا د سيزونه الله تعالی مکمل غیب کی دا وس پانه دا لرګي دا تی لورکی د سره ورکی د بنیاد نه ختم کی بیا به کوم ځګینه د قابو کې د شي نه راولي سمې په استعمال کراولي نو دا ټول الله تعالی زم په قابو کې راوستلی او موږ دا په قابو کې نشو راوستي زموږ د وسینه و ان الى ربنا لمنقلبون او یقینا موږ خپل رب طرف ته واپس کیدون کیو یعنی مړ کیږو به الله مخ ته ورس په دې ټکی کې معرف لیکري دي معرف قرآن چې دې خبره ته اشاره ده چې انسان څومره سفر کوي دنیاوي سفر دا یو قسم له تشبیه دی یو قسم له سبق دی چې موږ څنګه دنیا کې سفر کوي خاص ځګن تر رسایي غواړو دغه څه د ژوند د سفر زمنګ روان دی آخرت کې الله ته مخامخ کیږي الله ته سفر دی څنګه دنیاوي سفر کې وسایل ته ضرورت دي خوراک او بوته وسایل ته ضرورت دي دغه څه اخروی سفر کې نیکو اعمال ته ضرورت دي نو انسان په خپل دنیاوي سفرو کې هم غافل کیږي نه جهالت شکار کیږي بنا چې دې ځګن کې تصویرانو بس هغه ځګ کې بس او د سې لاړو هغه سې لاړو او هوټلو کې بس عیاشیان په حاشیان مونږ چکرو حدث نه بلکې دا دنیاوي سفر به د آخرت د سفر د پاره یو نمونه وګرځي او آخرت د یاد نه بيخي ونه وځي که آخرت د یاد نه وته نه به خرابېږي بیا باقي کیږي دا قران دغه دعا ذکر کړی د چې تاسو به د سی وایي نبی علیہ السلام به د سی ویل دا سنت عمل بده کې د نعمت اظهار حمد او د الله تعالی سره وفاداری اقرار حمد پس ولې معنی د کیناستلو او د هغه طریقې کار چې څنګه کینی او دعاګانې به څنګه وي پوره تفصیل د علی رضی الله عنه په قول کې موجود دي علی رضی الله عنه فرمایي چې هغه چې کومه طریقه نه کړل لغدا ده چې کله بس ولې معنی د خپل ورکی دي څنګه ورخیږي لکه څنګه په اس کې کومه ریکاب او دوی خلک په خپل ورکی دي به بر ورخیږي یا په دغه کې چې کوم د عام موټر سایکلو گاډو کې سره ګټ کولاوږي دا ولنه خپل ورچوته کې نو مده ځکه کې بتاو چې بسم الله بیا بکینی چې کیناسته نو بیا دغه وروسته الحمدلله بوي
کیناستلو نه بعد او چې الحمدلله دی وویل د هغې نه بعد بس دا دعا ووایي. بس ځینې احادیثو کې نورې مختلفې دعاګانې هم نقل شوي دي چې د هغې نه وروسته د درېیمې کلمې ویل شو یا داسې نورې دعاګانې شته دي مختلفې دعاګانې نقل دي هغه ورسره هم ملګري کولی شئ. یوازې که د آیات ووایئ د وإن إلى ربنا لمنقلبون پورې ووایي هم کافي کېږي. که دغه بسم الله او الحمدلله وسم ملګري کوي او د هغې نه بعد دا دعا ووایي بس بله ملګري کوي خو ډېره زیاته بهتره ده. خو بهرحال منې غفلت پکې د سره نه دی پکار.